مې دې وشتې بیا مې مله ښځه وشتې جي او جي څه شپږ وړه ځله کېدلي دواړه یو ځای جي ډېر ظلم کړی ده انتهایي د ظلم خو بس دغه کوټیج نه بالکل واضح چې دی ورته تماچه ونیسي او بالکل هغې باندې داسې فایر شروع کړي او هغې سره هغې کې یو ماشومه ده جي هغه دغه سره چې کوم زنانه وه هغې سره یو ماشومه د 5 میاشتو جي هغه د هغې بچ کېدم یو معجزه ده جي چې هغه دواړه ګوره ښځه او خاوند لږي او ماشوم پکې بچ کېږي بس ما ورته وایي چې خور سپورټ په یو سړی نه کوئ د کوره وتې ده شرم یو پیرئ بیا نه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم ډسټرکټ مردان کې انویسټیګیشن بیورو اس پی انویسټیګیشن مردان آفس دی دا جی یو ملزم دی اور او ډبل آی انویسټیګیشن افیسر سټي ثاني مومن خان را سره موجود دی دا وقوعه لکه په لګو الفاظو کې تاسو ته مخې ته एकदम چې یو میاش مخ کې یو ناوړي پیښه مخې ته رااله چې یو زنانه او یو سړی چا قتل کړو په ډک بازار کې بیا بعد کې پته ولګي دا یو میاش بعد کې ملزم اریسټ شو چا کم تن قتل شوی دا داغي جی سکرور دی د خپل رورم قتل کړو او هغه خپل روندار چې کم دا هغه هم قتل کړه وجه محرکات سو هغه به د مومن صاحب نه بیا موږ اوس د دې کیس متعلق تاسو کو خرور داسې رشتہ ده مشرانم وي خلکم وي چې ضرور انسان نه لاړ شي نو په دې باندې ملا ماتېږي که د مسلې هر څومره مسلې راشي خو ډز او ټوپک او دغه تماچې دا د دې سیزونو حل نه دی او بیا لکه چې ته په ډک بازار کې راځي او ته بیا داسې فایر کې که ته چې چېرته ته ما د بولیوډ فلم لرې زه یا سلیکټ کوم یا دې چېرته زه د پښتو فلمونو ډرامو لرې بوځم چې ته داسې فایرنګ کې که سی سی ټي وي فوټیج تاسو وګورئ دلته ښودل ممنوع دي خو هغه نظر چې شریکي کتوی چې یاره دې سره د 100 کالونو دښمني ده پته چې دا خلک په کومه روان دي ډېره زیاته مننه جی دغه دا ملزم دی دا هم ګرفتاره شو ما خو مختصر ویل چې یو میاش مخکې یو وقوعه وه یو زنانه یو سړی قتل شوی چې کله یې پته ولګي د هغه خپل رور چې کوم د خپل رور یې قتل کړی و او روندار یې د بېدردۍ سره قتل کړي وه دا وقوعه څه وه لږه رڼا پرې واچوئ منګل صاحب دا په 31/10 باندې شاین افریدي اډر دی چاساده چوک کې هغې کې د دارور دی او داروندار وه دې تلو دغه ته پنډۍ ته تلو دې پنډۍ کلته رهایش پذیر و دی راشي او دی پې ډز وکړي او ډېر بېدردۍ سره ځکه چې هغې کې موږ هغه چې کوم سی سی ټي وي دغه اخیستی دي فوټیج او ریکارډینګ هغه تاسو وګورئ بالکل تاسو چې څه هم دقه شان خبره ده چې دی ورته تماچه ونیسي او بالکل هغې باندې داسې فایر شروع کړي او هغې سره هغې کې یو ماشومه ده جي هغه دغه سره چې کوم زنانه وه هغې سره یو ماشومه د 5 میاشتو جي هغه د هغې بچ کېدم یو معجزه ده جي چې هغه دواړه ګوره ښځه او خاوند لږي او ماشوم پکې بچ کېږي لکه ده ظالم دا سوچ هم نه کوو چې دې سره دا ماشومه ده بل د دې داسې چې کوم وجهانات دي هغه هم داسې څه خاص نه دي پوه شې لکه د دې یو خور وه هغې نیلم نوم و هغه د خاوند نه جګړه مګړه بیا خاوند ورسره کولې هغې بیا خاوند نه طلاق واخیستو بیا هغه لړه دارالمان ته هغه رور صرف دا ګناه کړی چې دارالمان نه هغه وباسله هغې چې زما خور د دارالمان کې د هغې وباسله هغې ځان سره هلته په پنډۍ کې ځان سره رهایش پذیر کړله دی په هغې باندې خفه دا تاسو ولې دارالمان نه وباسله لکه سزا چې خاص دغه نه دی او د هغې هم لکه دغه و دغې هلک هم دا خور وه کله ده خور وه نو د هغه هم خور وه که نه هغه مشر و خو بس ډېر ظلم کړی ده انتهایي د ظلم خو بس دغه فوټیج نه بالکل واضح په دې باندې مدیان څوک دي په اف آی آر کې په دې کې خو بالکل دغه چې کوم دغه وه چې کومه زنانه وه هغه رور خو ده په ځای باندې موقع باندې دغه شو وفات شو خو هغه روندار چې ده کومه ده نو هغه هسپتال کې په خپل بیان ورکړی دی بیان نه ده او بیا هغه د هغې نه پس په هسپتال کې پاتې شوې ده په زخماتو او د هغې راونو پاتې شوې ده هغه ماشوم پکې خدای بچ کړی و صحیح ده علی قتل کې دنه څه برآمد شوي دي او دن سره تماچه برآمد ده چې کوم دغه باندې ده فایرنګ کړی دی 30 بور تماچه ده هغه دنه برآمد ده ګرفتارۍ په وخت کې
د سره دغه شوی ده. دا رور وروندار دا هم د دې دا ځوانان به که نه چې لکه بالکل دا جی ینګ جی بالکل دنه ما ته ښکاري لا به 3 کاله ولا 4 کاله بس مشر ارور پوله پټې سجرب ځمکې امیران دي دا اسم نشته جی د کرایه په کورونو کې اوسېږي او بس یو ظلم یې کړی دی انتهایی چې د هغې نه څه وجه شته نه څه دغه شته او ظلم یې کړی دی. بس تاسو نه واپس راځم څنګه یې خیر دی جی شکر خبرې به تیزه کې نامه دې څه ده شوکت بھائی جی شوکت د کم ځي 200 چوک جان آباد کار روزګار سکے کار خو کسابه کو بتی اړی میاړي کو بس جی ها دا کیسه ټوله وکا دا سی سی ټي وي فوټیج کې امتخ کاری امتي کنه ها جی ها دا سو دا عجیب زمونږ یو مشرور په دریم زمونږ نه مشر دی ها او زمونږ د خوراکي د کوره بار کړي وا په لمس به ورته کولې او تګ را تګ به مرکو شپې به مرکره کولې خو خوراک شاک به مرکره کو او دا غدا باوجود به ملکه هغه ته د لاندې نه لور نسل او دا غي سلور بچي واړه هغه د کوره بار کړه چې کوره د بار کړه چې تخپل خپلوانو کړي کینو یار دوست کړي کینو دونه خو زوکه کنه هغه ونه کړه دارالمان ته بوت لجی دارالمان کې دې د پاره بوت چې خاون نه په ضرورتیا ور طلاق واغستو هغه جی واړه ماشومان نه زما پزړه باندې نه ځای کېده جی ما ورور بس ما ورته چې خور سپورټ په یو سړی نه کوي د کور اوته دا شرم یو پیری بیا نه د خور سپورټ په بیخي نه کوي مطلب هغه خور سره خکول تاویل چې دا بنه کوي او جنو خور سره دغه خکول جی چې لکه سلور ماشومان ته په کور پاتې کړل خپل د پنده نه دغه جنې ترلو را تختول ورسره دا هم زمونږ د مشرور جی دا غینه سلور ماشومان په پنده کې پاتې شو د دې ماشومان سلور ماشومان پاتې شو دا زمانہ کشر جی دې ما کې نو د تمو چې خور سپورټ په یو کس نه کوي دا غ د باوجودم دې پاک قرض باندې وته دی خور دارالمان نه بوتل ده او دې غیب شوی جی سلور 15 میاشتې دی غیبو دا غین علاوه د پښه ته مضبوط سپورټ دی جی راغله غ سلور 15 میاشتې پس دی زه تر راغله د خپ ډاز ل باندې ګرځي مونږ له دم کان راکول جی چې لکه تامولم او خزم دلولم بچیم دلولم او د مانه بل مشرور د چې غمولم بچیم دلولم خزم دلولم نو دغه لا سلیدل نو جی او پاتې زمون بچیو واړه بچیو خیال له مونږ خامخه پاتې کړه دی مونږ پس نه لکه راغله خپ په اراده باندې راغله د لاس جی زما مور په پنجاب کې ناست و د بل کړه چې اډې ته ورلې داسې بس اډې ته دغه وجه جی دی زیات را له زین وروته زور په شاته راختم بس دی ما په نه وړه کې د نن لیدلې دي ما لامنه سامنے راغله په دغه دوران کې د په ما باندې سترګې روخ کړي چې سې حساب کې سکه خدای علم چې د سره تمانچو کورسو د واسکټ تلاس کو بس بیا دغه ټیم ز په ځان نه پوښیږي مال مخامخ راغلی دی لومبه می دی وشته بیا مال خزه وشته جی او جی څنګه لري سو سوټه زدي وشته بس سچ په ګوړه زله کې دی بالا یو ځای جی مشر درنه دارو دا جی مانه مشر د پدریم ځای مشر دی جی والد صاحب هم د خپل وشته دی او چار الوی کړی زی زمور الوی کړم په ډیرو سختو باندې الوی کړیو او مورم ډیره بدنامه کړه دا دی ولې وشته دا زنانه خو به دی نه وشته چې دا رور دی وشتو کنه سپورټ جی ور سره پوخ سپورټ د زنانه جی ور سره لکه دا په دارالمان باندې راغلی و زما دا کشر خور د دی لکه سند لیدل نه دارالمان د دې کیسو کتارونه نه خبر وجه دا وکنه چې لکه توی چې دا خور سپورټ کوله یا خور دارالمان نه را بار کا دا وجه وا د کوجو جی دا خور دارالمان نه بار کله بوتله د چې کوم خزر اوسته د نن سلور بچی پاتې شو په پنده کې په هغه بدل کې د دې خبره کړو جی په پنده کې د ورکوله او غي ورتوي زبطاله سلور بچی دروسم خو مال برا خور راکې صحیح ده نو دا خبره دومره غټه ده مطلب چې خور دارالمان نه بار کنو په دې باندې تعالی دومره کار درتلو بس جی ملک ته پښتو دی او چې پښتو کین او کو سر پکې زینو تل نه دی جی اوس د پښتو وګټه پښتو مې وګټل جی سړی وبېلو بس رور مې بیلو پکې پښتو دی وګټه پښتو مې پدې وګټل چې رور مې نر نو دلو او غټ دلو نو بس د دینه دا خو چې لکه نورم شرمولو مخکې لکه شوکت پښتو صدا چې لکه رور قتل کې دا پښتو ده بس دغه پښتو نه سبا خو کارونه د پښتو نو کوي چې څوک داسري بس ما خو جی مر کړل ټیک ته ز پرغه اوسم خو پیمانه مو بیا په پیمانه ولکه زما په ځړه باندې نه ځای کېږي جی او چې مور په یو در کې ناسته رور وشته دی پلار وشته دی او خويند در په در شوي او البته مونږ پس را دمکان را لراکې چې لکه ټول به علم خپ اراده په خره غلیو د پس خه مضبوط سپورټونو جی
پاتې د چې خور دغه کوله خور هم ما ورته دا مه دغه کوي بار کوي خو دې لکه سپورټ د سره ښه مضبوط سپورټ و ستا خپله څه کړي واده دې کړی دی زما جي واده مې کړی زما 4 لوریانې دي مال د خدای جي ماشاءالله نو هغه لوریانې خو تا اوس په ځای پرېغوستې که نه ته خو بس در په در شو جي خامخا لکه انسان چې دی حد ته راورسي خپل له بچو نه زړه صبرولی شي ای پرورش به څوک کوي اوس دې په زړه څه دي د هغې خدای مل دی جي زما دغه یو خدای دی بس ویله به سبا کم چې ستا روزي پیدا کړم دا لیکلی کلي جي خدای به سبا نه کم چې ستا رزق پیدا نه کم خدای خو دا هم وایي که نه چې اسلام کې مرګ لکه چې بیخي نشته بلکل نشته جي خو زمونږ خو د زړه د خولو نه چې تا ته وښیو یو انسان وایي چې زړه مې تور دی نو زمونږ هغه تور نه زمونږ هغه په قسمونو رنګونه نشته جي خو لکه زمونږ زه د ده نه په درېیم ځای کشر یم زه ډېر ماشوم پاتې شوم د چې زما پلار ویشتو مونږ په روډ د پاسه ډېر واړه پاتې شو مونږ د خپلې مور په سړو روټو راغټ کړي زمونږ د مدن څوک نه و د مزدورۍ مخکې څوک نه و او ده مونږ ته نه کته جي خپله نشه تماشه ایس پیس کړه دې جینۍ سره لین دی نو مور باندې انظام ولګو مور ولا هغه انظام ته مو نه کته د جینۍ راوسته مور خو زوی خو بیا ملوات دی مور ولګېده دله د جینۍ دا کیس پاک کو مور پسې انظام وتړو هغه په هغې هم دا مور نه وه جینۍ راوسته د هغه انظام د پاس هم دی مور ولګېده د ده دا کیس یې پاک کو الله دې په تا رحم وکړي لاس کې خلکو له څه ویل غواړي چې دغه شان د مسلې راځي لکه اوس خو ته هم بېخپیمانې ډز خو یې حل نه دی که نه ته به هم جیل ته ځي کال بعدې 2 بعدې کېدی شي بله ورځ له راوځي که نه هغه صحیح کې څه شک نشته خو خلکو له څه ویل غواړي بس خلکو له دا ویل غواړم جي چې لکه په کار خو نه دي داسې خو دا ډېر بېدرده چې دی کي دا ډېر د بېدرده کي او ما د خپل تن نه خپلې د زړه غوښې ځان نه جدا کړې نو بیا زه د داسې سړي پروا نه کوم صاحبه پښتون نو بې غیرته حدیثې رستم ډېرې بدلې وې د کور د طرف هم ډېرې حدیثې بدلې وې زه ماشوم نه یم صاحبه د 4 بچو زړه داسې ډک ډک ښکاري زما د زړه زکه ډک ته جي چې ما ته د خپلې مور بېوسي ښکاري ژوندی ده او جي د خپل پلار مرګ راته ښکاري د خپل ماشومتوب هغه ټایم راته رامخکې کېږي اوس مور څه وایي چې دا هر څه دي وکړو مور د ده څه وایي بس مور خو بیا هم هغه ملوات دی په هغه دوا کوي خیري کوي په دې نه بعد اوس دې نه بعد به دوا کوي جي ولې به خیرې کوي ځکه چې ما د بچپن نه د مور خیال ساتلی دی او د نن وخته په شکر الحمدلله مور ما دې ته نه ده پرېښودې د ډېرې سختې په دې 2 ورونو تېرې کړي خو بیا هم ما دې ته نه ده پرېښودې د هغې د باوجود هم د ده لکه هره منډه د پلار ویشتو دا مور ولګېده د پلار د خاوند هغه حدیثې مطلب مور تا سره مور ما سره جي مطلب ډز خو حل نه دی که نه بس داسې حل نه و جي خو لکه داسې حدیثې چې کول هغه مخامه ورته ومې چې خور سپورټ په بی نه کوې مونږ پښتانه یو په کام قبیله کې د وشرمولو وروستو یې لکه هر یو سړي ته سترګې ښکته صحیح شو عزتمندو دا و ملزم شوکتو د دې خبرې تاسو ته مونږ مخې ته کې چې څه وکړو چې څه د ده په زړه هغې تاسو ته وویل چې دا وکړو څنګه راله د ده یو خورکۍ به وه الله تعالی دې هغې له عمر ورکړي الله دې ښه لري د هغې به چېرته مسله راغلې وه کورونو څه مسلې به بیا چېرته په دارالامان کې و د هغې بل رول به دارالامان نه راوباسلي و ده به ورته ویلې چې نه د خور سپورټ به نه کوئ لکه خور به نه سپورټ کوئ نو بس د هغې په سپورټ په هغه په تنازع کې بس دوی یو بل هغه شوي بیا دا اډېله ورغلی دی په ډک بازار کې هغه خپل ورور او خپل وروندار چې کوم ده هغه قتل کړي د هغه وروندار سره یو ماشومه هم وه بچی وه هغه هم الله تعالی معجزانه طور باندې زخه وه هغه الله تعالی پکې هغه بچ کا نو مومن خان ستاسو هم ډېره زیاته مننه ډېره شکریه د دغه شان وقوعو او د دغه شان د مسلو زموږ دغه واقعي مقصد هم دا دی چې معاشرې ته موږ وښایو چې ګوره اوس د شوکت په زړه باندې څه دردېږي که نه چې دا لکه بل سره ونه شي لکه د شوکت خو زړه ډک دی که نه دي خو ستاسو ته هر څه وویلو چې لکه دا ما پښتوب کړي دا خو اوس د ده سوچ دی چې دې ته دا پښتو نوم ورکوي او که د هغه هر څه ورکوي جهالت خو دلته په پښتنو کې دومره عام دی چې لکه د خور له خو حصه څوک نه ورکوي که د خور د هغې خبره شي چې یو جیرب کې ولا یو مرلت و مرلې نه ورکوي خو چې بیا کله د پښتو غیرت زمونږ خو صرف او صرف ښځو له دی که بچی می که زوی می خیر دی که په لارو کوڅو کې زنانه تنګه کې خیر دی څه خبره نشته خو که جینۍ له چا وکتو بیا به وژنمه ځکه چې پښتو ده او پښتو خو نه دی دوی پښتو خو موږ له پښتې ماته کړي منګل صاحب تاسو خو دره انټرویو کړله او بس ده چې کوم انټرویو کړله نو دا هم ټول بس د یو منګړت یو کیسه لکه دا خو دا وجنات چې کوم دی جي دا خو داسې صداقه نه و جي
لکه چې ته راځي او دوه مړي کې دوه نه بلکې درې جي ماشوم خو الله بچ کړی ده کنه الله بچ کړی ده کني دغه په هغه باندې خو مور سره په غي کې وا 15 میاشتو ماشوم وا خو بس الله دې ورته هدایت وکړي الله دې ته هدایت الله تعالی دې زموږ د پښتنونو دغه جیل ختم کړي لاست کې مومن صاحب تاسو د خپل د خلی مبارک نه الفاظ د خلکو د پرس نصیحت سکه خودل غواړي نه بل د خلکو لپاره خدا دغه چې لږ سوچ پکاره جي لکه یو دوه انسانان لاړ جي دنیا نه کنه او اس داسې سوجه نه و نو لږ دغه پکاري سوچ پکاري دغه پکاري بلکې دغه اوسم لغه سوچ لکه خپېمانه نه دی اوسم لا خپېمانه دی نه دی کنه ادونه ظلم ډبل مډر وشه او دغه د قسم دی دغه د بس الله تعالی دې بلته هدایت وکړي شوکت د تمانچه دی خپل وزن سره او جی دا خپل و لیسنس دار وا نجیب لیسنس او بس ډیر مخکې مغه سکور حفاظت لپاره پرته و بس مونږ لکه دغه شوق موک نه کوو غریبه کې به انسان ست تمانچه او ساده خو انسان د خپل حفاظت لپاره کور لپاره پرته و جی او جی څه استا عمر څومره دی تم عمر بجی سب یو کم درش وکم درش دی صحیح ده عزتمندو داو د شوکت او د مومن صاحب دغه د کم او ډبل ای دی د دې د تانې دی به وزدلته انویسټیګیشن کوي مطلب د کسټډي وا د راواغستا مزید بدی دینه انټروګیشن کوي نور هم چې سب تشرفي اغه نه په میډیا باندې د خلک اگا کیږي نو دا زموږ د نن ورځې دغه د خبرونه د جرایم پاړه چې کم د مردان سیمې د تانا سټي حدودو کې دغه د ناوړي پیخه مخه ته راغلی و او موږ تاسو ته مخه ته کېغوستا ځکه چې بیا ډیر زموږ نه زیات حقیقت بیا د خلکو ته پته چې دغه د شوکت په معاشره کې څنګه ژوند کړي دي او څنګه نه ډیر زیاته مننه